له پټګری قرآن آیات ویوا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين قسم کړی دی شیطان الله ستا په عزت مې قسم چې دا ګمراه کوم دا به ستا بندګان به ګمراه کوم قسم یې کړی او سر کې خاورې یې رسولې هسې ټوکې ولې دې مسلمان نه ته تخیل کا د سر نه د پښو پورې صورت دې وګوره اول چې دا خبره یې رسولې ده او که نه او که چې چا په صورت کې ګیرې پرېښې ده بیا یې لږ ولټوه چې دننه څنګ دی زموږ کلي کې یو بابا اوس وفات شوی دی سنبله مونسیپلټو هغه به وایي چې شکل ته دې ګورم زه چې ایمان مې ورباندې راوړي خو چې لږ یې ولټوم وایي کابل د پکې شوي دي کابل دننه ټول شړ شوی دا یقیني ده ګوره دا خبره سخته ده یقیني ده چې ستاسو مزاج باندې دا زما خبره به سخته لګېدلې خو ځان د قرآن سره وتلو ګورئ ځوانۍ باندې دوکه نه شو دې ځمکې ډېر ځوانان د خاورو نه لاندې او بوډا بابا هسې مه ویوه چې ګیره مې چټي سپینه شوې ده وایي لالکې مه دومره ډېر عمر مې نه دی شوی اتیا کاله یې شل کې راکټ کې وایي اوس ته داسې شپېته خواوشا کې به یم او خواوشا ورته څه لولې خو رسایونه کېږدي په دې ستا ورته دا د شیطان وسوسه ده ګوره لأمنینهم شیطان ویلي زه به ورته امیدونه لرم چې وړه دا ورکوټې ماشوم او تاسو خیال وکړئ دا بوډاګان یو بل ته اواز کوي څنګه وایي روژه ده لکه ګپه به هم څه ولګوم چې دا طبیعت دې ازاد شي دا بوډا چې بوډۍ ته غږ کوي وایي جي نه ته ته اوس وګوره هغه ورته څه وایي هلکه دغه د شیطان وسوسه ده دا هغه وسوسه د شیطان ده لآمرنهم ولأمنینهم ارزوګانې به ورته اچوم او دا حدیث د بخاري دا بې لري چې ما تا ته په لطیفه کې وي د دې لپاره چې ستا طبیعت ازاد شي که نه دا حدیث د بخاري دی دا حدیث د چا دی د بخاري دی نبي علیه اسلام کرکه ګڼ چاپېره تاو کړه څلور ګوټه او په منځ کې ورته ډیشونه ووهل او بیا یې یو اوږده کرکه بار ته ویسته صحابه ورته وایي تاسو ته پته شته چې رد شو وایي نه الله او رسول پوهېږي وایي دا ګڼ چاپېره کرکه دا د انسان عمر او دا ګڼ چاپېره مې چې ورته ډیشونه ووهل دا اسباب د مرګ دي په ټوخي به مري په تبه به مري تود سوړ کېږي به او چې دا یو هم نه شي دا کرکه ورته تاو شوې ده دا عمر یې الله وایي ختموم او دا نیغه کرکه چې هلته رسېدلې ده دا د ده امیدونه دي دا زه سبا مرمه ملک سړی یم او امید مې څه دی رانوان کله به دا کوم او بل کله به دا کوم او شل کاله پس به دا کوم ایونیا شل کاله پس به د ډوکې په خاوره شي الذي يوسوس وسوسې درته اچې په وسوسه باندې پوه شوې الخناس بیتا تښتېدونکی دی په پټه باندې تلونکی راتلونکی دی شیطان پټ ځینه دي زنونی مصری ویلی و مالک ابن دینار ویلی په پټه راځي نو ته د هغه ذات نه پناه وغواړه چې هغې په پټه باندې او دا یې نیني فاستعن بمن یراه من حیث لا یره الله نه پناه غواړه نو د الله نه یې پناه ورکړه اعوذ برب الناس دا دشمن قوي دی نو دا ایوته قوي ونیوي درې صفتونه د الله راوړه الله ته رب الناس الله ته مالک الناس ملک الناس الله ته الہ الناس ستا په درې صفتونو باندې پناه غواړو چا نه شر د وسوسې غورځوونکي نه بېرته تښتېدونکي نه هغه دی چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د انسان پیرانو انسانانو نه قرآن یې ختم کړو په چا په والناس زموږ پښتانه څه وایي په والناس مې ته ودرولو وایي ته اوس هم نه پوهېږي تیمو ته په والناس ودرې خو زموږ الله هم درته قرآن په والناس شیطان باندې ودراو والناس نه مراد شیطان مراد دی په انسانانو کې بسم الله الرحمن الرحیم انسی شیطان نه بازار په څه ساتي په دې بسم الله باندې بسم الله ورته وکړه پوهېږي او صفتونه یې وپېژنه په دې قرآن کې نو چې کله دې ولې صفات وپېژانده بیا به ورته پوه وي چې دا غوږ دې لږ راوړاندې کړه
انسی شیطان خو ستاسې ګرځي که نه کله یې سرلاسه مرچلی چې راځه مړه پولي سر له روژه لنډوو دواړه هلکان د پولي سر له لاړ شي روژه څنګه لنډوي موبایل کولاو کي روژه په خوله د مازدیګر نه وروسته یا الله فلم یې ورته چالو کړی دا روژه لنډوي موږ یې لیدلي دي حاجي صاحب دا رجما بالغیب نه کوو چې بس د ذات نه غشي وولو روژه یې د ورځې ماښام ورته خیال وکړه ماخوستان ډرامې ځان ته کولاو کړي یا الله دا روژه دی د خوله تړلې وه او دا به په دې روژه باندې ماله دا څټ د الله نه جهنم نه ازادوي نو دا انسي شیطان ودې پېژندلو غوښته کې مې په اشاره کې وي په غوږ کې به ورته ووایي چې یاره نن هم په قرآن کې واورېده والناس الله د انسي شیطان نه مې بچ کړي ما خو کتو خو هغه راته ویل ته معلوم شو هغه راته څوک معلوم شو نو تا ته به وایي چې زمړه چې څوک درته ښه خبره کوي ستا د پیدې نه وایي تی نه منې وایي داسې دې هغه نیکه م ویلي وو داسې چا م ویلي دې شیطانانو نیکه آدم علیه السلام ته نه ویلي انی لکما لمن الناصحین زه ستاسو دواړو له خیر خواهی وه دا یې خیر خواهي وه آدم علیه السلام او حوا 300 کاله بغوي لیکلي هلته چې 300 کاله آدم علیه السلام جړل د دې د وجې نه چې دې حرامي په ما باندې د الله نه نافرماني وکړه ښکاره نافرماني و ظاهر کې اگر چې دا وروسته ته خبرې کې چې شکل د نافرمانۍ و نو ښکاره خو شوه که نه دا ښکاره او شکل یو شی دی نو اچھا الله دې امام بچ کې او تاسو هم نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول د الله مناسب صفتونه الله لره دي طاهر مولوي صاحب در روانې روژې درس موږ بېرته چالو کړو ښه ستا په ذهن کې دا و چې درس خلاص شو اوس به وده کېږم وده کېدو کار نه دی ښه در روانې روژې انتظام د اوس نه نیسي الحمد لله رب العالمین ټول د الله مناسب صفتونه الله لره چې پالونکی د عالم دی الرحمن الرحیم عام ربانه او خاص مهربانه دی مالک یوم الدین اختیارمند دی الله د ورځې د جزا او د سزا یو خبره بله وکړم زما دا خبرې اورئ تاسو او پې پوهېږئ په دې روژه کې قدرت کار دی ماسپښین نه وروسته زموږ باجوړی داسې شګوم غونته دي وده خو پوره نه وي خو ورقابو یي زما په خبره پوهېږئ ماشاءالله د دې انجري والا خو ماته میږان هم ښکاري که نه میږان دي ماشاءالله تاسو د ځان نه نه وئ خبر میږان څوک دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد دی تاسو زموږ په دین کې ګورئ لوړ مقام دی میږان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد دی تاسو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله اولاد وئ او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د مور د طرف نه نیکه حسن رضی الله تعالی عنہ او د پلار د طرف نه نیکه حسین رضی الله تعالی او حسن او حسین سیدا شباب اهل الجنه دا د جنتینو سرداران وي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسیو استادو د میګانو نه مونږ ګیله لرو یار تاریخ بیان کوم ټیم نشته زما زړه غواړي زما د میګانو سره فطرتن مینه ده فطرتن صرف د دې د وجې نه چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد یې تاسو نه مونږ ګیله لرو که نور څوک د پیغمبر صورت نه جوړوي نو تاسو خو د پیغمبر اولاد یې وئ تاسو ولې ګیرې خروئ تاسو ګیرې ولې لنډوئ که د بل چا ښځه پرده نه کوي نو خو هغه څوک دی یاره تاسو خو د پیغمبر خاندان یې وئ د پیغمبر بیبي د هغه شاګرد په سترګو باندې ړوند و بیبي ته یې ویل پرده وکړه نو هغې ویل دا خو ړوند دی نو هغه ورته ویل دا ړوند دی نو ته خو ړندان یې که بله دا هغه زموږ د نیکونو دور نه دی چې ستاسو انجري کې به صرف ستاسو انجري خلک تاوېده اوس په دې رول باندې انګریزان هم ګرځي پنجابیان هم ګرځي او زه یم کومه ښځه چې پټي ته ګیا ته وځي دا د الله مړه کړي
که دا وایي چې غوا مې ده نو غوا دې خرڅه کړه په پېښور کې او په پنجاب کې په دې کراچۍ کې دا کډې زموږ ډېره دي باجوړی نو تاسو ته بېګا له ټلیفون وکړئ ستاسو غوا شته غوا شته نشته هلکه روژه ده پې نشته او بیا هم قلارې ژوندي دي نو خو ته هم خرڅه کړه او هغه ځوان هغه پلار هغه خاوند هغه زوی چې د ده مور او د ده خور د ده ښځه او د ده لور هغه پټي لګیاله کړې دا قلارې ودلې ولې روژه دی اینه را داسې روژې خو خرم نیسي پوهېدو شئ تاسو زما په دې خبره باندې لږ غیرت په ځان کې پیدا کړي د الله بندګانو دا هغه پخوانی دور نه دی ګوره پخوا څه شی و یو بوډا به په هغه ځګر کې تاوېدو په دې ټول کلي کې ښځې دې ګرځېدې هغه بوډا نه هېرېدې دې ښځې پورته نه شو کړلی خلکو کې حیا وه اوس خو د دې هلکانو ټولو سره دا دی د ټچ موبایل دی ښه خوند به درله درکړي چې دا ښځه دې پټکۍ په پټي کې والی دا ګیا ټکۍ زموږ باجوړی دی اکثر یې پټکۍ والی او دا ځوان ولږ پټو وباسي او اسمان ته یې وخېږي بیا راشه که تاوېږي خوند به درله درکړي د الله نه یېره خو نه کوو د الله د کتاب لحاظ خو نه کوو وقرن فی بیوتکن قل للمؤمنات یغضضن د دې خپلې لمنې لحاظ وکړه دا لمن د باندې در راوړي پوه شئ غیر اهدنا الصراط ایاک نعبد الله خاص تعالی را عبادت کوونګه د بل چا عبادت نه کوو و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو موږ یا الله د بل چا نه مدد نه غواړو دا مسله ستا د مدد نه بغیر نه کېږي مطلوب او مقصود هم دا دی اهدنا الصراط المستقیم کلک کې منګه بنې غلا الله نن خو قرآن په لاس کې نیولی خو هسې نه چې روژه تېره شي او بیا قرآن کې اهدنا الصراط المستقیم الله کلک کې منګه په خپل عبادت باندې نن خو جمعات د سهار د مانځه کې د ځوانانو نه ډکي دا دی روژه چې تېره شوه بیا ځوانانو ته ګورئ دا مانځه نه دی راپاڅېدلی دا د خېټې ښامار دی ډوډۍ له راپاڅېدلی اهدنا الصراط المستقیم الله کلک کې منګه پنې غلار الله په سنتو د محمد رسول الله باندې کلک کا کمړې راځي که غم راځي چې په طریقه د پیغمبر باندې غیر المغضوب علیهم الله مروانې الله په لاره د هغه خلکو باندې چې غضب شوی په هغې باندې قرآن یې واورېدو ښه پې پوه شولو چې مسله دا وه بیا په ضد باندې ودرېدو نه مني الله د داسې یهودي کافر نه مې بچ کا هغه په لاره مې مه روانه وه ولا الضالین الله مه روانې لره په لاره د هغه خلکو چې ګمراه دي نه په خپله علم نه د بل نه علم یاد کړلو قرآن یې وانه اورېدو قرآن یې ځان پوه نه کړو الله د داسې ګمراه په لار مې مه روانه وه لکه عیسایي او نصراني آمین